د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو اتالیق چوکي او احتجاجي جلسه وکړه. د دې جلسې صدارت حاجي ګل نواز خان کولو. د جلسه کې د پارټي غړو نارې هم وخلې او امپورټډ حکومت نامنظور بټولو په ګڼه سره ویلو. جلسې ته په اقلیتي چارو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا معاون خصوصي وزیر زاده کیلاش، پخوانی صدر عبداللطیف او نورو غړو د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه. دوی چې عمران خان د ملک قسمت بدلولو د پی ډی ایم غړو دې پرې نه خود او د هغه خلاف عدم اعتماد پیښ کړو. دوی چې د پی ټی آی په حکومت کې دلته ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه شوي دي او کچر دوباره مرکز کې کپتان ته موقع په لاس ورغله او یو ځل بیا وزیر اعظم منتخب شو نو هغه به د چترال نقشه بدله کړي. دوی وی چې عمران خان امریکای ته ابسولوټلی نه ټوي او هغه تر دې بهادرې سزا ملو شوه. حاجي ګل نواز خان په خپل صدارتي خطبه کې وی چې چترال کې د ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه د پی ټی آی حکومت کې شوي دي. د مستوج ګرم چشمې او د کیلاش سړکونو منظوري هم د پی ټی آی حکومت کې شوې وه. دې جلسه کې د رنګ مارچ دپاره کارکنانو باندې زورونه ورکړل شوه چې دې کې ګډون وکړي او امپورټډ حکومت ختم کړي. دا جلسه په 2 ټکو سره ختم شوه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. اخندزاده ګل محمد فاروقي، چترال.